نو د زنانو سره به ښکلی وخت تیری. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي وعاشروهن بالمعروف، دوی سره گزران کوئ په ښې طریقې سره. دا زنانه ستا غلامه نه ده، دا زنانه ستا مملوکه نه ده، داسې به یې نه ګڼې لکه یو زناور. نه، د دې به خیال ساتئ. دا به وهې نه، څنګه به یې نه وهې. داسې وال وله مه ورکوه چې د دې اډوکي مات شي، داسې وال ورله مه ورکوه چې د دې حسن خراب شي. د مشکات مبارک یوه جامع او مانع شرح ده، مرقات المفاتیح د ملا علی قاری رحمه الله شرح ده، په مشکات مبارک باندې ده. او هغه وایي چې زنانه په څلور خبرو کې وخلی شي. د دې څلورو نه علاوه زنانو له به ډب نه ورکړي، زنانه به نه وهي. او حواله پې د قاضي خان د فتاوی ورکړې ده، فتاوا قاضي خان والا وی دا لیکلي دي. هغه څلور خبرې کمی دي، صرف او صرف په دقې څلورو خبرو باندې زنانه له ډب هم ورکولی شي، زنانه والم شي، خو زنانه به په مخ باندې نه وخي، د زنانه اډوکې به نه ماتې. دا صنف نازل صرف او صرف ادبا څلور ځایونه داسې دي چې په هغې کې زنانه له ډب ورکولی شي. هغه څلور ځایونه، هغه څلور خبرې کمی دي. نو اوله خبره وایي د هغې نه دا ده چې یو سړی را ولګېدو او د خپلې بیبي ته وایي چې زیب و زینت اختیار کا، میک اپ کوه، سنگار کوه، ښکلې جامې اچوه، ښکلې پیزار اچوه په کور کې. او دغه زنانه د دغه خپل خاوند خبره نه مني، نو وایي دې خاوند له دا جایز دي چې دا خپله ښځه ووهي. په کور کې زنانه ښکلې جامې نه اچوي، زیب و زینت نه کوي، سنگار نه کوي، ډول سنگار نه کوي. نو فتاوا قاضي خان والا وایي دا وایي چې د خاوند دپاره جایز دي چې بیا دقه زنانه ووهي. منګه اکثر زنانه په دې باندې ورته غوسه کېږو، وایي دا څه واده خو نه دی چې تا ځان سینګار کړی دی. نن سبا هغه سړی هم بې غیرته شنو، وایي اله میک اپ کوه چې سرته واده له ځې. هلکه دا ښځه ستا ده خو دا د محلې والا ښځه ده، ځان هله وایي سینګاروه چې چېرته واده له ځې، چې کور ته راننوځي او ښځې یې ځان لږ سینګار کړی وي، دې ورته وایي چېرته واده له ځې، دته هم ناشنا ښکاري. نو فتاوا قاضي خان والا وایي نه ویې وهه چې دا درته په کور کې دغه شانتې سوپړه ګرځي او کله چې ودونو له ځي، خادو له ځي، ځان یې سینګار کړی دی، ویې وهه. بلې دا ښځه ستا ده، دا د قوم نه ده، دا د محلې نه ده، دا د کلي والا ښځه نه ده، ستا ښځه ده. تا له پکار دی چې تا ته ځان ښایسته کړي. دا سرخي پوډر لګوي بل خوازي، نه ته ورته ووایه چې ما ته سرخي پوډر لګوه، ما ته ښکلې جامې اغونده، ما ته ښکلې پیزار اچه. نو کو دغه نه کوي نو تاله جایز دي چې تی ووهي. دویمه خبره چې زنانه به په خاوند ته پکې اجازت دی چې دا خپله ښځه ووهي. دویمه خبره هغه دا ده چې کومه زنانه مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، بېدینه ده، نو خاوند له پکار دی چې دا ورته ووایي چې مونځ کوه. بیا هم مونځ نه کوي، خاوند له پکار دی چې ووایي. خاوند له پکار دی چې د دین مسائل ورته زده کړي، خاوند له پکار دی چې په دین باندې پوهه کړي. بیا هم دا مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، نوره بېدیني ده پکې، نو په دې باندې والی شي. درېیمه خبره فتاوا قاضي خان والا لیکي چې درېیمه خبره چې خاوند له جایز دی چې دی دا خپله ښځه ووهي، هغه دا ده چې د ده د اجازت نه بغیر دا وځي د کوره. نن سبا خو ستا حکومت هم وایي دا عاقله بالغه د خاوند له وایي دا حق نشته چې په ښځه باندې لاس اوچت کړي، بار دې ګرځي. نه، شریعت دا وایي، فتاوا قاضي خان دا د فقه حنفي لویه فتاوا ده
او معتمد فتاوه ده هغه دا وایي چې ستا د کور نه ستا بیبي بغیر اجازه وځي یو خواځي بل خواځي تی ووهه تاله جایز دی اوس خو بیلونه دا پاس کېږي وایي ښځه به د کور نه ځي ته به ورته څه نه وې او که تا ورته څه وي ته به بیا په جیل کې شپې تېرې ولې تا په ښځه باندې لاس اوچت کړی دی وایي دا چا ویلي دي مشکات مبارک کې شته چې د ښځې دپاره وهل جایز دي داسې هم نه ده قرآن کې راغلی دي وضربوهن راغلی دي ویې وهئ دوی وایي دا چا ویلي دي چې ښځه به وهئ په ښځه باندې به لاس نه اوچتی نه ستا د کور نه دا ووتله تا له شریعت اجازت درکړی دی ویې وهه څلورم چې کله دغه زنانه ده ستا بیبي ده او تی را وبلې د کوروالۍ دپاره او دا نه راځي نو بیا یې وهلی شي تا ته اجازت دی نور د دې څلور خبرونه علاوه یو زنانه داسې ده چې ستا دپاره زیب و زینت نه کوي یو دویم منځ او دس نه کوي هم یې وهلی شي دریم ستا د اجازت نه بغیر دا ګرځي مارکیټونو ته ځي دا یو خوازي بل خوازي تر دې چې ستا د اجازت نه بغیر دا پلار کرم نشي د کور نه به څنګه اوسي نو په دغې باندې وهلی شي څلورم دا چې تی د خپلې کوروالۍ دپاره رابلې او دا نه راځي البته دومره دا کو بیماره وي یا نور څه فرق وي کو هغه شرعي دی کو هغه جسماني دی دقه فرق وي او د هغې د وجې وایي نو بیا تا ته اجازت نشته او کنه ټیک ټاک تا او ته د خپل کوروالۍ دپاره رابلې او نه راځي بیا هم شریعت تا ته اجازت درکوي ویې وهه حضراتو د دې څلورو نه علاوه د زنانه وال نشته دی خو وال به م وله داسې نه ورکوې بعضې کسې هغه ورپسې سټک راغستی وي په سټک یې په دې سر وویل بیا به بېته شرمېږي هغه صنف نازک چې لاس له څه ورځي بس په هغې ګزار کوي نه شریعت دا وایي کو چرې دغه زنانه نازکه ده مظلومه ده ستا نه بدله نشي اخیستی نو الله خو دې په سر شته که نه الله به درنه د دې تپوس وکړي داسې وال به هم وله نه ورکې په مخ باندې به نه وې دغه ستا دپاره زینت کوي په دقه مخ باندې دغه مخ په وله بې زینته کېنه بې ډول او بې سینګاره کې به یې وله نه خپې لاس به ورله نه ماتې ادبن والی شي خو موږ یا افراد کو دومره د حد نه تېز شو چې چا ورپسې تبرونه راغستي چا ورپسې لرونه راغستي چا ورپسې سټکې راغستي ته به یې پلار یې ولې وجلی دی دغه هم ناجایزه ده خو داسې هم نشته چې د سره په شریعت کې وال نشته شریعت د افراط او د تفرید په منځ کې دی منځ کې چلیږي ښځه وال هم شي خو داسې وال به ورله نه ورکې چې هغه لاړه شي د هغې حسن پې خراب شي د هغې اډوکې پې مات شي د دقې نه به ځان ساتي